الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. سورة الكافرون مكية وهي 6 آيات. سورة الكافرون مکہ مکرمہ کی نازل شوی دے، پدے کے 6 آیاتونه دي. احادیث مبارکو کې د دې سورت فضائل او خاصیتونه ذکر شوی دي. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دي چې د سحر په سنتو کې د لوستلو د پاره 2 سورتونه بهتر دي. یو سورة الکافرون او دویم سورة اخلاص. رومانی رکعت کې قل یا ایها الکافرون او په دویم کې قل هو الله احد وایا. ګڼو صحابه کرامو دا روایت نقل کړی چې پیغمبر علیه السلام با د سحر په سنتو کې او د ماښام نه وروسته په سنتو کې اکثر دا 2 سورتونه ویل. بعض صحابه کرامو پیغمبر علیہ السلام ته عرض کړی دی چې من ته داسې دعا وښیه چې د اوده کېدو نه مخکې وایو. نو پیغمبر علیہ السلام ورته قل یا ایها الکافرون د دې د لوستو تلقین یې کړی، دا وایي او فرمایي چې دا د شرک نه براءت او بیزاری ده. جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام را تو فرمائل کہ تاسو غواړئ چې کله په سفر ځئ نو د ټولو ملګرو نه زیات خوشحال او بامراد د ډېر سازو سامان سره واپس راشئ. وی موږ ورته عرض وکړو چې یا رسول الله بېشک موږ داسې غواړو. نو پیغمبر علیہ السلام وفرمایل دا قرآن اخیری 5 سورتونه، سورة الکافرون، سورة النصر، سورة اخلاص، سورة الفلق او سورة الناس وائے. ہر سورت دا بسم اللہ نے شروع کے تو بسم اللہ ختم کے. جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی دغه وخت کې زما حال داو چې په سفر کې د نورو ملګرو مقابله کې کمزورې به وم، تو خبر سره لګه وه، بد حاله و. خو چې کله نه د پیغمبر علیه السلام په دې تعلیم مې عمل کړی دی د ټولو نه بهتر حال کې یم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت دی چې یو ځل پیغمبر علیه السلام لړم اوچیچو نو اوبه یې راوغوستې او مالګه یې راوغوسته، مالګه اوبه یې یو ځای کړلې او دغه د مالګې اوبه د هغې لړم د ټک په ځای باندې به یې لګول او قل یا ایها الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس به یې وی. نو د مار لړم د چیچلو دپاره دا یو دم هم دی. شان نزول د دې صورت داسې دی چې پیغمبر علیه السلام ته ولید ابن مغیره، عاص ابن وائل، اسود ابن عبدالمطلب، امیه ابن خلف، دا د کافرانو مشرانو. نو پیغمبر علیه السلام ته راغلل او ورته وایي چې موږ خپل منځ کې یو صلح کوو
یو کال زمنګ د بوتانو عبادت وکا او یو کال من ستا د خدای عبادت به وکړو. بل روایت کې دي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی چې کافران اول رالل پیغمبر علیه السلام سره مصالحت دپاره دا تجویز پیش کو چې موږ به تاله دومره مال درکو چې په تمامه مکه کې د ټولو نه زیات مالدار به ته یې، او د کومې زنانه سره چې ته نکاح کول غواړې هغه تاله په نکاح کو، خو ته صرف دومره وکړه چې زموږ خدایانو ته بد مه وایه، او که دا نشي کولی نو بیا داسې وکړه یو کال موږ ستا د خدای عبادت کوو، یو کال ته زموږ د خدای عبادت وکړه. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دویم روایت کې راځي چې کافرانو مصالحت دپاره دا تجویز هم پیش کړی چې زموږ په دې بوتانو هسې لاس قدرې کېږده، موږ به ستا تصدیق وکړو. په دې ټولو حالاتو کې جبرائیل علیه السلام تشریف راوړه او سورة الکافرون نازل شو. په دې کې د کافرانو د عمل نه براعت او خالص د اکثر عبادت شو. قل یا ایها الکافرون قل یا ایها الکافرون قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام یا ایها الکافرون اے کافرانو لما تعبدون ز عبادت نکوما ما دا اغی معبودان باطلو تعبدون چه تاسو ورل عبادت کوئے ولا انتم عابدون ما اعبد اور نئے تاسو عبادت کون کے ما دا اغی اللہ اعبدو چه زورل عبادت کوما دے کافر طوایا چه زما استاسو طریقه یو کے دینی شی لا اعبدو ما تعبدون فی الحال زو عبادت نکوم ما دا اغیب معبودان باطلو تعبدون چه تاسو ورل عبادت کوئے ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہیں تاسو فی الحال عبادت کون کے دا اغی اللہ چه زو ورل عبادت کوما تاسو زما دا اللہ عبادت نکوئے زستاسو دا خدایانو عبادت نکوما فی الحال نتاسو زما دا خدای عبادت کوئے نسستاسو دا خدایانو عبادت کو ولا انا عابد ما عبدتم اور نیمزو عبادت کو ان کے آئندہ ما دا اغی معبودان باطلو عبدتم چتاسو ورلا عبادت کوئے اسم نکم آئندہ زستاسو دا خدایانو عبادت نکوما ولا انتم عابدون ما اعبد اور نئے تاسو آئندہ پا حالت دا شرک عبادت کو ان کے دا اغی خدای چیزے عبادت کم چی شرکم کے او دا ما دا خدای عبادتم کے دا نکی لکم دینکم ولی دین ستاسو دا پارا ستاسو طریقہ ولی دین او زما دا پارا زما طریقہ یا لکم دینکم ستاسو دا پارا ستاسو دا طریقے بدلا چه کم عمل کوئے پا کم طریقہ دا غی بدلا بتاسو لا اللہ درکی ولی دین او ما دا پارا زما دا عمل بدلا پا دی صورت کے دا سو کلمات مکرر راغلن دوبارہ ذکر کی گی نو دا تکرار دا پورتکول دا پارا یو تفسیر دارے چه دا دو کلمے یو ذل زمان حال دا پارا اور دویم ذل دا مستقبل دا پارا دی نو بیا پاکی تکرار نشتا نو مطلب دا چه اس وقت کے زستاسو دا خدایانو عبادت نکوما لا اعبد ما تعبدون موجودہ وقت کے
زستاسو د خدایانو عبادت نکو او موجوده وقت کې تاسو زما د الله عبادت نه کوئ او آئندم داسې نشي کېدی چې زه په توحید ولاړ یم او تاسو په شرک ولاړ یې او د یو بل د معبود عبادت دې وکړو چې زه په توحید یم نو آینده ستاسو د خدایانو عبادت نه کوم او تاسو په شرک کلک ولاړ یې نو زما د یو خدای عبادت نشئ کولی لکم دینکم ولی دین دین په معنا مذهب او اسلام دین په معنا د اسلام شو نو لیه دین ما لپاره زما اسلام دی او دین د کافرو کفر دی نو ستاسو لپاره کفر نو د مصالحت چې دا کم تجویز دی قابل قبول نه دی زه به په خپل دین قایم یم او تاسو په خپل باطل دین باندې قایم یې او دویم تفسیر ما موصوله ام استعمالیږي ما په معنا د الذي او دغه شانته د لفظ د ما مصدری معنا باندې ام استعمالیږي نو پړومنی تفسیر کې حرف د ما موصول او په دې دویم تفسیر کې به مصدری معنا واغشتي شي لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد د دې معنا دا شولا چې د کوم معبودانو تاسو عبادت کوئ زه د هغې معبودانو عبادت نه کوم او د کوم تاسو چې په کومه طریقه عبادت کوئ زه دغه طریقه د عبادت هم نه خپلوم ولا اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ما عبدتم نه یم زه عبادت کوونکی ما په هغه طرز باندې په هغه طریقه عبدتم چې تاسو کوئ یعنې ستاسو طریقه د عبادت زما نه د خوښه نه کومه ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون عبادتي او نه تاسو عبادت کوونکی زما په طریقه د عبادت کومه طریقه باندې چې زه عبادت کوم په هغې تاسو نه کوئ یعنی زما او ستاسو د عبادت طریقې جدا جدا دي زه ستاسو طرز عبادت نشم کولی چې ایمان هم نی راوړی نو ستاسو د کفر طریقه باندې عبادت نشم کولی او تاسو زما په طرز عبادت نشئ کولی چې په شرک ولاړ یې په لومړنیو جملو کې د معبود اختلاف دی زما الله او ستاسو معبودان باطله او په دې دویمه جمله کې د عبادت طریقه او طرز کې اختلاف دی زما طریقه د عبادت جدا ده ستاسو طریقه د عبادت جدا ده نو خلاصه ده چې زمونږ او ستاسو معبود یو نه دی زما الله معبود ستاسو بوتان او زمونږ او ستاسو طریقه د عبادت جدا جدا ده یو نه ده نو تکرار ختم شو طریقه د عبادت د پیغمبر علیه السلام او د مسلمانانو هغه ده چې الله د وحی په ذریعه پیغمبر علیه السلام ته ښولې ده او د مشرکانو د عبادت طریقه خود ساخته د دانه جوړه کړې ده دې تفسیر ته ابن کثیر راجح ویلی دي فرمایي چې کلمه د اسلام لا اله الا الله محمد رسول الله دینه معلومیږي چې د الله نه غیر بل معبود نشته او طریقه د عبادت به هغه معتبر وي چې محمد رسول الله من ته راوړې ده قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام یا ایها الکافرون
اے کافرو زمانگا استاسو طریقہ یو کیدی نشی لا اعبدو ما تعبدون فی الحال جو عبادت نکوما ما دا اغی معبودان باطلو تعبدون چه تاسو ورل عبادت کوئے ولا انتم